ویسے قرنی پغره کې اوسېده چیله او ګډې ساتلې او غره کې واورېده چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی. اسمان ته وکته خدای ما په ایمان راوړې دی او یا الله داغه نن نه ز پاغم بینه چا ورته غره کې وې چې هغه تا چې په ایمان راوړې د احد په جنگ کې ته یو غاښ مات شوی نو امبولې راواغست ځان نه غاښ وویستو اړه کې خیال وکړو چې هسې نه چې د هغه پاس غاښ مات شوی یو مالان دی وویستو نو پاس نه یو وویستو بیا اړه کې ووی چې هسې نه چې د هغه د جام نه غاښ مات یو ما دا وویستو نو بلې د جام نه ځان نه وویستو اړه کې خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاښ مات ته خراشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپله پکې راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت یې وکړ. حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات نه وروسته دا زما جبه والا او دا په هغه غره کې یو اویس قرني اوسېږي دا غلی یوسه. عمر فاروق د وفات نه وروسته عجبه چې یوړه اویس قرني ورته ډېر وجړل ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې نور مې هېڅ نه دي کړي هېڅ او دا مې اورېدلي چې زه په چامین یم یو غاښ یې مات شوی دی نو ما دا ټول وویسته چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه نو ښه دی. دیتا ہوئی نظام اسلام دیتا ہوئی نظام اسلام یو خزراله او شکایت یو کو جو عمره دے فرش عمر فاروق ورترا پاسه دو لارې لا ورترا نظام اسلام در تخیم په منبر ولار دے خطبه وئی یو غلام را پاسه دو دے گریوان نیونی و منبر نے لاندې را کوس کو ورته ولی بچیا ودا د پیغمبر منبر دے ته په دې خطبه نشي ویلې په دې به هغه څوک خطبه وای چې پچا کې عدل او انصاف ته ظالم وي چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی وي مام تی کمیس جوړ کړي او تام تی جوړ کړي زما کمیس لند دی او ستا وګد دی معلومیږي دا چې تا ځان له دوه صادره ساتلې نو تعمیر المؤمنین نه ته ظالم. حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې او زوی راوغوښتو چې بچیا زما دا کمیس وګد ولې جوړ دی پلاره ما یو خپل صادرم تاله درکړی چا غلام ته دا خبره وکړه ورته زه اوسخه ج منبر ته خطبه شروع دیتا وی نظام اسلام چا امیر المؤمنین ته وی چې عمر فاروق دې فرش پمنډه ولا رات معصوم یې کې ورته له عمر په دې مې پوهه کا چې دا قران یوازې زمونږ د پاره قانون دی او کستاوم دی. عمر فاروق ورته دار چا د پاره دی هر چا د پاره ور چا د پاره دی وې زما دا غي کې مستا امانت دی ستازوی ما سره زنا کړی دا غي نه پیدا وې چې خاویو وې زبي بي په مخه دی ښا کور تراغه او زوی د سر نه رونی او دیوال سره ډغره ور او جلاد روغختو وې زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وهي لګاوي جرګي وال چې عمر استاد زوی قران ډېر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا. عمر فاروق ورته وی د قوم بچی می چرې معاف کړي نه دی والله که زوی معاف کما. امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل دوره لگاو خو چې سلمه دوره ولګول راو غرزیدو لته ټکولې راغه په دې مخې ورته لاس وال
ویل بچیا که تمړ شو او مونږه خاخ کړې نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وشي. دا د درو وهلي زخمونه ورته وخایا او ورته وایه چې پیغمبره تا چې کوم قرآن پرېښی و عمر پې داسې عمل کړی چې په کور راغلم نو صرفه یې ونه کړه. لږ ساعت چې تېر شه انا لله و انا الیه راجعون. دې ته وایي نظام اسلام. بیا د عمر د مرګ نه وروستو عثمان ذی النورین خلیفه شو. عثمان خلیفه شو، سازش ورته جوړ شو، په کور کې بند شو، فوج او پولیس او دا ورته راله چې څه وکړو، مړی کړو، تورې پې وچلو. امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته ووی چې کوم کار پیغمبر نه دی کړی زه نه کوم. زما ځان دې لاړ شي خو د دوی ځان دې بچ شي. کور کې ناستو رستو نه پې حمله وشوه، قرآن یې لسته او رستو نه په تبر ووالو فسیکفیکهم الله. دا آیات وی او د سر مازغه په قرآن ور پرېول. زما عزیزانو دې ته وایي نظام اسلام، دې ته وایي نظام اسلام. دا عثمان، دا عثمان سړی والا راغی، پیغمبر را لېږلی ما یو من شات مې پکار او وی چې یو من شات مې پکار. وی کېنه کېنه بچه. قافله راله د 200 خانو. ساروان ته وی دې سړي له من شات ورکا، پیغمبر را لېږلی. ساروان ورته وی چې جی من شات چې د بار نه کم شي نو یو انډه سپک او یو درون بیا په اوښ بار نه بټینګېږي. عثمان ذی النورین ورته وی چې دې سړي له به من شات خامخا ورکو، خو که بار نه ټینګېږي نو بیا ټول بار والا ورکا. ځه ساروان ورته وی چې جی دا بار به دې وړي څنګه، د اوښ بار خو سړی نشي وړی. وی اوښ هم ورکا، په اوښ بیا یې وی جی دا اوښ داسې دی چې دا مخکې نو دا 200 نور ورپسې ځي، او که دا اوښ د مخې نه لرې شي نو دا نور خان بیا ځي نه. وی دا اوښ مې دله ورکړی، که دا 200 د ده نه بغیر نه دي دا ټوله قافله دله ور پړی واغسته وروالی مخکې شه بچیه په مخه. عثمان ذی النورین خپل ساروان ته وی تلوار ولې کې؟ وی جی ویرېدم. وی څه ویرېدې؟ وی هسې نه چې ته اوس راته وی چې ته هم ورسره ځه. وی ولې که ته لاړ شې بده ده؟ نو ساروان ورته وی چې عثمانه تا د پاره خو به ما غوندې نوکران ډېر پیدا شي، خو ما د پاره به تا غوندې آقا بل پیدا نشي. دې ته وایي نظام اسلام. مونږ او نظام اسلام دی خو وګورئ. د عثمان ذی النورین نه وروستو حضرت علی خلیفه شو. حضرت علی خلیفه شو، بی بی فاطمه نا جوړه وه، د امیر المؤمنین بی بی انا جوړه وه. نو حضرت عثمان دا حضرت علی انار راغستی دی چې بی بی فاطمه ته وړم. لار کې یو ملنګ پروت دی. ملنګ ورته وی علي ته چې دا انار مال راک. وی واله ورته داسې نه علم دلې کېنه، دا انار سپین کا، دانې تې وباسه، ماله لږې لږې خوله کې راکوه، زه ناجوړی چې دا خلاصې شي ویې خورم، خوله راله پاکه که بیا لاړ شم. ای علي که دومره خدمت کولی شي ډېره ښه ده، کینه انار دې وړه. ویل ولې نه شم کولی؟ کېناستو انار سپینولی شروع لږې لږې ورکوه ورکوه چې خلاص شو انار. حضرت علی په دې خپله لمن دغه سړي خوله پاکه کړه. ویل بس؟ ویل او بس. کور ته لاړو، بی بی فاطمې ته وایي وی بی بی تاله مې انار راوړو، خوله دې پې کوه ته بې والې. و لار کې یو داسې چلو شو. بی بی فاطمه وی الحمدلله
خدای چې زما په نوم یو شی راتله استاد غریب خېټه کې پریوت. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویانو ولا ته وایي چې دا سسری دی چې ته پکې هغه د سر امن غواړم عرض کولی شم. ویل وایه بچیا وی دې دربار کې تا نه مخکې څوک و؟ وی زما پلار و. هغې نه مخکې وی نیکه مې و. وی اوس پکې څوک دی؟ وی زه یم. وی تا نه بعد؟ وی شاید که زوی مې ووي به کې نی پاتې به وی صاحب خفه نه شي سری ویم دې ته چې زاړه مسافر ته لاړ شي او نوي وله راشي. نیکه دې لاړو پلار دې راغو، پلار دې لاړو ته رالې، ته به هم ته نن سبا کې لاړ شي بل به وله راشي. ته څنګه وایې چې دا د بادشاه دربار چې دی دا سری نه دی؟ دا سری دی. اوهو با دربار بند کړي. کور ته لاړو. چې کور ته لاړو څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده. لخته راواغسته چې دا وینځه د بادشاه په پالنګ کې څنګه سملاسته. د خپل ملک یې وګورئ په کومې کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالغ هغه ډډه وای یا په کوم ځای هغه کینی ته د کلي بټیارې یا بیشتی خو دې لاړ شي او په هغه ځای دې کینی چې په ټکي خاورو للیږي که نه دي کې به نه. لخته یې راواغسته او د بادشاهۍ نشه خو لا همغسې په سر کېده. یو څو لختې یې وینځه وواله. چې راپاسېده نو ډېر یې وجړل، بیا یې وخندل، ښه یې وخندل. ده د لاسه ونیوه چې او خو دې جړل ځکه چې ما ووهلې نو دا ودې خندل ولې؟ بادشاه خپل کار کوه، تا خپل کار وکړو، ما خپل کار کوې. نه پرېږدم دې نه چې حال دې نه ویل. وی صاحب مې خندل ځکه چې د ډېرې مودې نه مې دا شوق و چې دا پالنګ چې دا بادشاه پکې پروت دي چې د دې مزه به څنګه وي. نو هغه مزه مې واغسته، زړه مې خوشحال شو، نو ځکه مې وخندل. ویل دا ودې جړل ولې؟ ویلو مې جړل ځکه چې ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې تیر کړو نو ما خو دومره لختې وخوړې. خدای چې څوک شپه ورځ پکې پروت دي چا به څومره لختې. عزیزان بادشاہ وی والله رښتیا دی. بادشاہی پریخو روان شو. یو بالښت او یو کټوری ځان سره واغست. په لاره روان دی، یو سړی د ولې په غاړه ناست دی او داسې په لپه اوبه څکي. ده وویل چې هلکه دا کټوری څه لګرځوم؟ ما سره خو قدرت کټوری هم تیار پیدا کړی، ایم غورځولی. مخکې چې لاړو ونې لاندې یو سړی پروت دی، دا سنګل سر لاندې کړی ده او پروت. وی قدرت خو بالښت هم ما سره تیار پیدا کړی دی، بالښت یې مو غورځو. لاړو یو زمیندار سره په باغ کې کخی د باغ خدمت کوه، ونو له اوبه ورکوه، دا کوه. اوس زمیندار ته څه پته ده چې دا بادشاه دی، خدمت به یې کولو، تنخواه به یې اخسته او روټۍ به یې خوړه. یو ورځ د بادشاه د زمیندار مېلمانه راغلي، ده ته یې ورشه انار راوړه، لږ خواږه غوندې وګوره. چې انار یې راوړه تراوه، ویل لږ خواږه وګوره ویې څکه. ورته وی صاحب وړاندې ځکه تراوه چې تا ما ته د څکلو حکم نه و کړی، نو که زه بې اجازت ستا د انار وڅکم نو ما دپاره به حرام شي، ناجایز به شي. وی ته زما بې اجازت انار هم نه څکې؟ وی نه. هغه وی ستا تنخواه مې یو په 2 کړه. هغه ولا د باغ چابیانې ورکړې، وی زه ستا نوکري نه کوم. وی چې ولې؟ وی اوس درته پته ولګېده چې دا ایماندار دی، نو لږ لیاز به مې ساتي، کار به را باندې نه کې، نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه علمه نو بیا به م حرام وي. کار را باندې نه کې او تنخواه علمه بیا به م حرام وي.
لاړ بیت الله شریف لرګي به چرته راټول ک په کوڅو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د 2-3 ورځو قجوري او ستوان به په واغسته او وخت به په تیرولو د بیت الله طواف سحر ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو زلمه الک د غم طواف کوي چغي وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک دیم لګیا د زلمه پاس د بیت الله د پاس نا आवाज شو چې لا لبیک مو لبیک لبیک ستا आवाज میں نہ دیکھوا ابراہیم ابن ادهم رحمت اللہ علیہ گھبراو چې یا الله داسور ازلمینا تپوس کوي چې لا لبیک आवाज میں اوریدو چې دا ما ته ویلې شو کتا تا ازلمی ورته لو کاکا جان لسکالو شو چې د دې کور نتاوېګما زویم چې لبیک پاس نه راته आवाज کیږي چې لا لبیک نو ابراہیم ابن ادهم ورته وی چې بچیا چې د کور مالک درته وی چې لا لبیک لبیک چې مواستا आवाज مې نه ده خو نو زکنا نو ظلمه ورته وی چې کا خبره دی خو کړه زم داویم چې لار شم زکه چې لس کال وشو چې د دې کور مالک مې نه پریدي خو په دې مې پوي ک چې لار شم نو کم در تلار شم چرته لار شم دایول اور اولوی دو ساته وتا 2 گھنٹے کې چې د جنازه تیارې ده زرګونه اولیاء او بزرگان د زمانه په جنازه ولاړ او ټول به یو आवाज وای چې خدای ته دا لفظ ډیر خوښ شو چې لار شم نو کم در تلار شم عزیزان والله العظیم کنبل درشتا نبل زیشتا د خلاصی نبل سوچتا د فریاد اوریدو نه د فریاد نه د خلاصی بل زینشتا سوا د رب العالمین دا سے خلق بم ضرور وی چابدی کتاب او دی سنت د پاره د شرم بایسی لیکن دا سے خلق بم ضرور وی چا اغبد دین حقا خدمت کو سکے چی دین حقا د پاره به سر په تلی کی خی او د سر بازی به په میدان کې لګي تاسو خیال راغی سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تدا وصیتو که چی مان رستو با 2 سیزونه تاسو تپریخی دی یو د خدای کلام دی او بل زما طریقہ سنت دا که تاسو د خدای په کلام او زما په سنت عمل کولو نو تاسو بچری نہ گمراہ کیے گئی چرے ب نہ ذلیلے گئے چرے ب نہ خوارے گئی او کتاسو د خدای کلام او زما سنت پریخ و نو خدای بتاسو پری چې خدای تاسو پری نو ذلیل قوم بشي رسوا او شرمېدل قوم بشي خلق بدر پسې ډرای وای خلق بدر پسې ډرامې کوي خلق بدر پورې خان نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرې خو صحابه وتا چې زدر نلاړم او دا امانت ته کدا امانتم خیانت کو خو غر کیي او کا امانتم محفوظ ساتلو نو بول بمبالای سردار کونین وفات شو اختلاف شو اہل مکہ و اہل مدینہ کے
اهل مکه او اهل مدینه کې زه افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پروټه درنه قرآن هیر شو، په چای درنه قرآن هیر شو، د یو چرک پاډو کې درنه قرآن هیر شو. قرآن خو اٹل قانون دے، اٹل. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ وی داخل شئی پا ټول اسلام کی، داخل شئی پا ټول اسلام کی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداری د شیطان د لارو مکوئ. اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پریوت. امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی، زمون وطن دی، تاسو د مکینا مهاجر راغلی یی، تاسو سکار دی. امیر به زمونږی د مدینه د خلق. جګړه وا بیا ویل من امیر و منکم امیر. یو امیر به د مکی وي او د خلق وي، او یو به د مدینه د خلق وي. ابو بکر صدیق پاسه دی غوږ کېده یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو حدیث واوري، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمة من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریشو نه. نو اے اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث دی. اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی. هغه والله قال رسول الله هكذا، دا د پیغمبر حدیث دی. اهل مدینه را پاسه ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه. نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت. یو څو صحابه او د بیرو د بوټي لاندې ناستو، او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت. صدیق اکبر امیر شو. چې امیر شو عزیزانو رالو سبا شو، صادرونه په اوږه چولی بازار ته روان. عمر فاروق ورته چرته ځي؟ وې دا صادر خرڅوما چې بال بچله په سوړه واله. هغه ورته ته خو امیر شوې د تمام عربو، اوس صادر څنګه خرڅه په بازار کې؟ ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچله روټۍ پیدا کول په خپل ځای. روټۍ به پیدا کم، بیا به د قوم خدمت کوم. نو خزانه ته بوت، بیت المال ته بوتلو، پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر ک. پاوړ امیر المؤمنین دغه توای. بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي. وی پیسې نشته، دا ستا په نامه چې کوم وړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخوره، دا وړه بچ که دا به خرڅ کم تاله به پې انار راوړ. اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه، یو سیر وړی ابو بکر له ورکړه، هغه یوړه واپس بیت المال کې داخل کړه. ماښام کور ته راغی، وی انار. وی بیبي انار خو لا څه کوې؟ استا وړه مې بیت المال کې داخل کړه او آرډر مې وکړو چې دین بعد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوړه رالیږئ. معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټم گزاره کولی شي.
نظام اسلام دیتا وای قرآن کریم نسخه وا د کجورو په پاڼو لیکلی شوی وا د اوسای په سرمن لیکلی شوی وا د اوخ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی د پاغي لیکلی شوی وا دا نسخه د سردار کونین نرستو د قرآن پرتاوا یو غزا وشوا پکې ډېر قاریان شهیدان شو حضرت عمر راغی او ابو بکر صدیق ته وویل چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې راجمع کو او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کیږي اسې نه چې دا نسخه ګډه وډه نشي ابو بکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله په خدای مې دې قسمی که زه هغه کار وکم چې کم کار پیغمبر نه کړی پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړې نه وه نو زه هغه کار څنګه وکم چې کم پیغمبر نه کړی دې ته وایي نظام اسلام چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم چونکې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړی نو زه ورته نه لاس کوم عزیزان سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو اوس زکات نه ورکو مونږه ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي جهاد وکړي وایو سرونه ته قلم کوي حضرت عمر ورته راغی لږ نرمي کوه پیغمبر خو به نرمي کوله ابو بکر صدیق ورته وایي چې پیغمبر که نرمي کوله نو هلته قرآن نازلېدم شروع جبرائیل راتلم شروع اوس دین مکمل شو یا به کفر یو یا به اسلام دیتا وی نظام مصطفی دیتا وی نظام اسلام 102 سال دا ابو بکر حکومتو 102 سال عزیزانو چې څه وخت کې مړ کېده 15 سیزونه و د بیت المال ورسره بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهلی شوی وه یو اوښه وه چې مېلمله به د دې پی راوباسي یو د لرګي کاسه وه چې دې کې به روټۍ خوري 2 جوړې جامې وې یو د اوړي او یو د ژمي یو لوی صادر و د خامتا چې دا به اغوندیم که مړ شم دا به دې کفن وي زما عزیزانو چې مړ کېده لورې ورته ناسته وه بی بی عایشه او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیا زه چې مړ شم نو دا د بیت المال 15 سیزونه دي زما په کور کې دا 15 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا سٹور کې جمع کا زه چې مړ شم د بیت المال شی زما په کور کې حرام دی ځکه چې خدمت به منقطع شي چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه دپاره حرام دا دې ته وایي نظام اسلام عزیزانو دے کے د موسیٰ علیہ السلام اگا بیان دے چے اللہ پاک دے زان تغختے ہو اور تیدا ویلیو چے تبا راضی او سلویخت ورځې به
चिल्ला उबास मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाड़ो द अल्लाह राज नियाज था। रुस्तो कौम कि यो सड़े हो अगर यो खे जोड़ को और अगर खीबा स आवाज कोलो नो कौम तय हुई चे राशि दाऊगो रही मूसा अलैहिस्सलाम लाड़ो चे ज़ खुदाए सर राज व नियाज कोमा कोही तूर तलाड़ो दा खुदाए दिल तरागले जमाजीजान दुनिया रालो दागस्खी इबादत शोरों चिदा खुदाए दे मूसा अलैहिस्सलाम को ही तूर ततले दे खुदाए पसी और खुदाए दल तरागले नु दुनिया दागस्खी इबादत शोरों सलवे खुरज तेरिश हुए खलक लग्या दी स्खीता खुदाए हुई है उसखीता सजदे खलक लग्या दी स्खीता खुदाए हुई है उसखीता सजदे लगी चिदा खुदाए दे मूसा अल तवर पर से तले दे और खुदाए दल तरागल कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वक्त राग है अवीली जनो खल्क वर्ते जे सहबत तो हो कोई दूर तक तले हुए खुदाए पर से और खुदाए दिल तरागले कम दे वे दास खे खुदाए दे मूसा अलैहिस्सलाम दा खपल रोड यो सपेड़ा हुआ लो हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कौम माता तपरेख है नुतान वाली तबाश और दस्खी इबादत वाली शोरोक न अल्लाह और तो फरमाइल चो मूसा तो चितले नुता दा कौम रोर तस्पार ले नजमा पर मौजूदगी की तासंग रोर तकौम स्पार लो जरूर दे कौम खालिक और मालिक और तारोर तोवी चे जमा द कौम ख्याल कवा नुजक तबाश कता मा तस्पार ला रहा है नुदा बन तबा के जमाजीदान देना अंदाजा हो लगा है चे पैगंबरान न मामूली गुंदे सहवा शेदा अंदाजा लगाई शी वर सरत दी जमन जिंदगी टोला गुमराही और जलालत और बेदीनी दा जमन जिंदगा माश तासो गोरा सिर्फ और सिर्फ मफाद परस्ती दा मौजूदा दौर क्यों हो रहा है खास कर व्याप पाकिस्तान क्यों हो रहा है द मुल्क गम चा सर निश्ता द कौम गम चा सर निश्ता द दीन और द मजहब गम चा सर निश्ता
نو چا سره چې د ملک او د دین او د مذهب غم نو نو د دې قوم غم خدای سره هم نشته. ته چې د الله د دین نه بے پروا نو الله تا نه بے پروا. ته چې د خدای د دین خیال نه ساتي نو الله به چر ستا خیال نه ساتي. قرآن کې راځي چې دا قوم به په قیامت کې روند را پاسي د قبرونو نړانده وي. دوی به وایي یا الله دا مونږ رانده ولې را پاسېدو؟ خدای مونږ خو بیمار په دنیا کې دا څه چلو شو؟ الله به ورته فرمایي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. روند ولې ما را پاسولې؟ ځکه چې زما آیاتونه او زما کتاب درغلاو تا هیر کو. نو چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو کذالک الیوم تنسا نن ته هم زما هیر. سترګې بغواړي چانا بینایی بغواړي چانا چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو نن ته زما هیر. زمون خو بیه تبا دا مون خو غرق. والله العظیم دا قرآن با د قیامت پورستا سو گورئی چې زنجیر باید د بجلیګر مولا په غاړه کې اچول یو خدای ته به راکاږي. والله العظیم دا حدیث د محمد رسول الله د قیامت په ورځ به تاسو وګورئ چې زما په خپو کې به پړی اچولي او خدای ته به مې راکاږي چې الله دا هغه سړی دی چې زه حدیث هم زه لستی وم او په شرمونو یې شرمولی وم. زه قرآن هم زه لستی وم او بیا به د دنیا دادور د پاره زه ډال ډال کولم. زما قرآن او حدیث به ما د پاره لکه آرامد وي چې زما ایمان د امام بخاري غوندې شي. کلی کې بادشاه ورته وایي چې صاحبه زما دربار ته کله کله راځه چې ما ته حدیث بیانوي. امام بخاری ورته وایي چې او بادشاه حدیث زما د محبوب خبرې دي، حدیث د محمد رسول الله خبرې دي. نو ما په دې معشوقې پسې ډېر محنت کړی دی، ډېره منډې مې والې دي. 2 قدمه به چې لاړم نو 2 رکعته نفل به مې وکړه، د خدای شکر به مې وویست چې خدایه د رسول الله په حدیث پسې تا ماله د تلو توفیق راکه، نو زه ستا شکریا ادا کومه. نو بادشاه دا حدیث دومره سپک شو چې زه به د دنیادارو دربار ته راوړم. بادشاه به زله خارج کو، زله خارج به بل بادشاہی ته به لاړو. هغه بادشاه به ورته ووایي چې ماله حدیث راځه او دربار کې بیانوه، ده به ورته بیا داسې وي، هغه به هم زله خارج کو. بلې بادشاہی ته به لاړو، هغه به ورته ووایي، ده به ورته بیا داسې وي، هغه به هم زله خارج کو. ټولو ملکونو کې وګرځېدو، یو بادشاہي هم ځای نه ورکول. چې ځای نه ورکولو نو خدای ته وایي چې یا الله اوس مې د ځمکې لاندې که، پاس را باندې ځمکه تنګه شوه، ستا حدیث را باندې خلق سپکول غواړي، بادشاہان را تخپل کور ته راوستل غواړي، دا مې ضمیر نه غواړي. نو امام بخاری وفات شو. چې وفات شو 6 میاشتې د قبر د خاورو نه د مشکو د عنبرو لوخړې براوت، خلکو به خاورې وتښتولې، بیا به پې نورې واچولې، بیا به تې خوشبویه لوخړې راوت. دا وخت بزرګانو دعا وکړه
چې خدای دې قبر نه دا اثر لري که چې دا تربت باقی پاتې شي. قرآن او حدیث با داسې سړی جنت ته بوځي چې د چا ایمان د قرآن او د حدیث متعلق دا لنډ نن 300 کاله مخکې اورنګزیب بادشاه ستا د دې بادر کلی رحمان بابا په ازرخانه ادیره کې خښ دی. اورنګزیب ورته ووایي چې رحمان بابا کله کله راځه ما ته خپل اشعار وایه. ویل زه او ستا دربار ته درتللو اشعار ویل. ویل او که نه. ورته ویل غوږ کېږده چې ړومبی شعر درته وویل. ورته اورنګزیب نن پترخ کې مې جالال په لاس کې مې جام دی. نن پترخ کې مې جانان په لاس کې مې جام دی. زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی. نن پترخ کې مې جالال په لاس کې مې جام دی. زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی. زه د یار تصویر پترخ کې د مېو جام په لاس کې. اے اورنګزیب په خدای قسم زه تا خپل غلام ګڼما نو تب مال راضی که زه به تاله درځم. بیا ورته څه وایي وی اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا بادشاہ ته وایي اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا خو مرګی به دا تخت و تاراج کا بدای ویلې او تلارو آواز او تر مرګه پورې بیا د ازرخانه د میرونه نه کور ته راغی. کور کې بناستو ضرور په شک شو چې دا دې کور نه بار نه وځي دا زما په ښځه مین دی. ښځې ته یې ووایي چې ته ځان مان جوړ کا او ده ته راوځه ګورو که د ده حرکات خراب شو نو مونږ یې وجنو. ښځې دلته ګل مول ټومبلي دي او لاسونه یې سره کړي دي او ځان باندې جوړ کړی دی ناست دی خپله مراقبه کې او دا راوتې ده. هغه چې ورته داسې کتلي دي رحمان بابا دې ته وایي ورته داسې ګوري ورته وایي نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږما نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږم په رخسار دی ګل ټومبلي دي پوهېږما علامه زما د مرګ نه د نور صدا رقیبان دې رابللي دي پوهېږم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلي دي پوهېږم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلي دي پوهېږم سحاجت دی چې د خط په ملا لولما سحاجت دی چې د خط په ملا لولم دا د زما په باب لیکلي دي پوهېږم که هر څو لاسونه سره کړې په نکریزو دا د زما په خون لړلي دي پوهېږم رقیبان زکه تیرا په رحمان کاندي رقیبان زکه تیرا په رحمان کاندي چې تا خوا پورې نیولي دي پوهېږم سادرې پوګوا چلو روان شو ډیوډای کې ورته رور او نور سړی ناست ضرور عزیز خان نامو لاس نیونیو ول چرته دی دی ورته داسې ګوري ورته وایي نشي د خانانو غریبانو سره کلي نشي د خانانو غریبانو سره کلي چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن بس لاړو او دا زرخانه په میرو کې نسکور به پروتو او مړه ملته شو خخه ملته شو خو بیا کور ته رانغی په کنده کې پروت دی
یو سړی ولا راغی داسې خوځول څه کې دلته داسې ورته وکته درویشي خو لویه بادشاهي ده داسې ورته وکته وسره وی څه کې دلته وی خبر نه یم چې راوستم لکه ما عاشق سړی واګي خود معشوقې په لاس کې کړ خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوړه لوړه نوي ور معلومه دا سړی عزیزانو عرض مې دا عمر تیر شو خو مونږ پوه نشو د زلیخی کتاب ټول خلاص شو خو په دې پوه نشو چې زلیخا نره او که ښځه وه زلیخا ولې لویه ښځه شوه او د پیغمبر په عقد نکاح کې راله ولې امتحان کې ګیره زړه یوسف سره مور ورته وایي چې بچیه دا څه کوې خلق را باندې لعنت وایي هغه ورته وایي زلیخې مې مور مه کړه ما ته دا خبرې نورې زلیخې مې مور مه کړه ما ته دا خبرې نورې واک زما نه دی په لاس واک مې د بل دی زړه وړه دی له ما تش مې ګوګل دی ما کې زړه نشته نو زه ستا خبره څه ومنم چې یوسف نه توبه وباسم د تسلیم شی نشته ما کې زما زړه یوسف علیه السلام سره نتیجه څه عظیم انقلاباتنا بعد زلیخا د یوسف علیه السلام په عقد نکاح کې راغله شپه وه نیمه شپه کې زلیخا پاڅېده د شپې لمونځ ته یوسف علیه السلام ورته لا وخت ډېر دی وی نه دی وخت ډېر چې هغه رستو لمنې ته لاس ور واچولو نو د زلیخې لمن وشلېده زلیخې خیر دی که زما لمن وشلېده دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډې والې او ما رستو نه ته لمنې نه نیولې لمن دې شلېده او یو خبره واوره یوسفه زه اوس ستا یوسف تابعداري نه کوم ستا یوسف زه به اوس د هغه ذات دا چې خیرته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان در سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام